د خواجه بختیار الدین کاکی رحمت الله علیه یو زنانه راتله پخوا به خلک داسې الله والو خلکو له تل نو څه به وړل وایي خواجه بختیار الدین کاکی رحمت الله علیه یو ابۍ راته نو ډېره غریبه وه هغه ما سره څه نشته خو کور کې یو چرګه ساتلې وه و چې دا چرګه اگې واچي نو دا به خواجه بختیار الدین کاکی رحمت الله علیه تحفه کې یو سمه نو دعا به راته وکړي توجه غواړم و چې اگې واچوله چرګې درې ورځې پس هغې ونیوله او دربار ته یې راوړه جي چې کله کېناسته وایي جي ما سره خو نور څه نشته غریب یم دا اگې مې راوړې ده ورته وایي حضرت دا مې دله تحفه کې راوړې ده دا ورته جواب کې وایي دی پوه شه چې دا غریبه ښځه ده دا غریبه ښځه ده ورته وی صبر وکړه کېنه ابې واپس ځې اوس توجه غواړم ستاسو هغه اگې باندې درې پیره سورې اخلاص ووي او په هغه اگې باندې چوف کړ الله تبارک وتعالی هغه اگې نه سره جوړ کړ ټول شخص سره سبحان الله ووایي او سرې ونیولو ابې له ورکړه چې ابې دا واله دا تا ته تحفه شو ستا په دې غریبۍ کې دومره غیرت وکړو ما فقیر دپاره ما هم ستا دپاره دا غیرت دی چې ولیده چې جي د یو اګۍ نه سره جوړ شو او درې پیرې پې سوره اخلاص وي او سره ترې جوړ شو ما وی د دنیا حرص خو داسې دی د دنیا حرص داسې دی چې په دې مړېده نشته ځکه که ته وایې چې یاره جي زه به یو بکس والم نو کار به کي زه به یو بکسه والم مولوي صاحب زه به یو بکس زما دا تصور دی چې زه ځان له یو بکسه والم امامتۍ ته مې اجت نشته دا یو بکسه به ګټي او ماله به راکړي نو که یو مې واغېشته نو صوبایي به د بل هم سوچ کړو یاره که دویمه مې واغېشته نو زندګي به لږه ښه شي نو چې دویمه والم نو بیا به د یوټانګ سوچ کوم یاره جي که یو یوټانګ مې واغېشته نو زندګي به ښه شي نو که یوټانګ مې واغېشته نو شی به روانې جي زما خواهشات نه بندېږي زما محترم د انسان خواهشات په دنیا کې نه پوره کېږي او که پوره کېږي یو جمله ویم هغه صرف د قبر په خاورو باندې پوره کېږي نور په بل څه نه پوره کېږي وایي دې دا اگې ونیوله او کور ته راله خاوند یې راغی د کار نه ډېر ستړی چې هغه له څنګه خوب ورغی دی راپاڅېد وایي راشه که نه یو عجیبه غوندې کار شوی دی وایي څه کار شوی دی ټوله ورځ به مزدوري کوله غریب اگې ورته وښوله د سرو وي دا وګوره هغه چې دا اگې دې د سرو کوم ځای پیدا کړه وایي دا خو یو مسله وشوه تا ته یو طریقه ښیمه وایي زه اوس خو کار ټیک شو په دې یو اگې باندې زمونږ او ستا بوډا او د ابې زندګي تېرېږي دا زمونږ دپاره ډېره وایي نه که نه په دې چېرته کار کېږي ما خو طریقه یاده کړې چې اگې نه به سره څنګه جوړئ وایي ښه دا داسې چل کړی بس ته داسې کار وکړه چې په دا ټول کلي کې وګرځه چې څومره اگې دې راجمع کړې کور ته راجمع کوه بیا طریقه ښیي به جي سره به ترې جوړو به نیمه شپه کې به ته سره جوړوې نیمه کې به زه جوړو په ټول کلي کې وګرځېدل اگې د 2 ورځو په نیټه باندې واغسته اگې چې راجمع کړې زما محترم اگې راجمع کړې خاوند ته وایي سوره اخلاص یې ورته وښوه وایي 3 پیرې وایه په یو اگې چې کو سره به ترې جوړي تر نیمې شپې پورې ته سره جوړ کړه ته به اوده شي بیا به زه راپاسم واپسې صبحي پورې به زه سره جوړ کړم دی وایي ټیک ته نو ابې خو اوده شوه جي بابا سوره اخلاص وي په اگې باندې چوپ کړ یو پیرې وي 3 پیرې وي 6 پیرې 10 پیرې 100 پیرو ته خبره ورسېده د اگې نه سره څه کې د اگې رنګ بدل نه شو دی چې حیران شه دا څه چلی شو برا پیرې سوره اخلاص ویم راپاسېده ابې راپاسوله چې راپاسه دا خو هېڅ کار ونه شو د دنیا سوره اخلاصونه ووي خو دا خو کار هغه وایي ته د هېڅ هم نه ته د ټکیم نه به دغسې ذلیله ګرده راپاسې ما ته ګوره دا خلک څنګه دا کوي سوره اخلاص یې شروع کړ چې چوپ یې که کار یې ونه کړي جي هغې هم یو سلو ته خبره ورسېده ټوله جي اگې ورته ټولې سقا شوې د ما محترم او د ګاونډ دغه پې وره کوم سره چې خواجه بختیار الدین کاکي رحمت الله علیه ورکړو هغه ټولې خرڅ کړو په کلي کې د چا نه چې اگې راغېستې وو هغې ټولې تقسیم کړې مال ټول لاړه واپس راغی حضرت وایي تا چې کومه مونږ دغه کړې وه سره مونږ هغه طریقه ښوله تا چې کومه وظیفه وي خو مونږ هم خو کار یې نه کوو جي تا چې کومه وظیفه وي هغه ورته زه هم ستاسو غوندې انسان یم خواجه بختیار الدین کاکي رحمت الله دی وایي زه هم ستاسو غوندې انسان یم الله زما خوله کې چې کوم پاور اچولی دی ما د دنیا نه بې رغبتي اختیار کړې ده دغه اگې ما خپل ځان نه هم د سرو کولی شوه ما کولی شوه لیکن ما دا نه دی کړې ما په زړه کې د الله یره او د الله یاد دی او تا چې په خوله کې دا دم نشته زم انسان یم تم انسان ستا په دنیا کې په زړه کې د دنیا لالچ دی د دنیا د لالچ ته وجې نه کوم مال چې الله درکړی هغه هم د ذلیله ګرځی زما محترم د دنیا په مال باندې انسان نه مړېږي قرآن کې الله فرمایي که ته وایې چې یاره ما ته د دنیا ملو شي او پاکه حلاله دنیا دې ملو شي د حرام هم نه ګورې د دنیا ورشه اجراګانو سره بلا روپۍ دي زما محترم بلا بینکونه ډک دي کروڑونه روپۍ دي لیکن د بېعزتۍ او حرامې پیسې دي د جسم پیسې دي د جسم زما محترم دا مال چې ته وګټې او دا مال ستا بدن ته واپس کوزېږي دا داسې شو زه پښتو کې ویم حرام مال چې وګټې او بچو له وړې دا داسې د زه ویم لکه انسان چې خپلو بچو له د حرامو انجکشن وایي زما محترم او کوم بچي چې د حرامو په انجکشن او په طاقتونو باندې لوی شي ستا څه خیال دی چې دا بچي به ستا دپاره د مغفرت سبب وګرځي ستا څه خیال دی چې دا بچي به ستا دپاره په دنیا کې د راحت سبب وګرځي زما محترم ستا څه خیال دی چې دا بچي به ستا په دنیا کې عزت او قدر وپېژني زما محترم
نو خبر مې دې پورې کوله چې قرآن کې الله فرمایي که انسانان دي او که جنات دي انسانان او جنات ته قرآن کې الله فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جنات او انسانان اجتماعي ما د خپل عبادت لپاره پیدا کړي چې ستا په زړه کې به زما یره او د الله رضا ستا په زړه کې به د الله یره او د الله رضا او ستا په زړه کې به د محمد رسول الله محبت